بیا خدای ډېر ودان او آباد کړه دشمن دې خدای پیدا کړه کتونکو تلو کې ومه تپوس مې کو چې سم پخ کړي دي نو بس زه څه نشم ویلی ښه یا به د خلکو به څه نه وي یا به داسې خلک ومي چې به روژه ماتې پسه کوي ښه لږ وخت پاتې دی دونه وخت نه دی پاتې ټول ټال چې کم دی که نه نو دې وخت کې په باندې شپږ دي ښه نور خو تاسو چې د کور کې چېرته لوګي وینئ دغه سیز دی او بس بس په دې زه بحث نه کوم چې څه دي ژوند د الله نظام دی چا نه په درستخانونو پاتې شي بارې ورم نه کي چې علوې غورځوي او یا چې کم دی نو یا د الله داسې نظام دی چې دغه سیسټم هم پکې وي ښه او په دې روژه ماتې وي بهرحال په غریب باندې د الله نظر وي او د دې روژه ماتې یو بېله مزه وي چې به یې درستخان کښېني او د سترګو نه دې اوښکې لاړې شي چې یا الله ته زما په خال رحم وکړې او ته مې دا روژه قبوله کړې ولې چې روژه د لږ یو د تندې دویم نوم دی د احساس او د برداشت ښه غریب سړی د دې روژه ماتې وخت کې یو خوشحاله وي چې دې صرف د یا شربت څکي او یا د پوڼې څکي او یا د چای سره یې خوري نو دا مې درته ښودل مننه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو روژه ماتې ته لږ وخت پاتې دی دا کومه مور چې ده د دې 15 لوریانې د یو تنخوا زوی یو هغه وویشتلی شو څو کاله شو زمونږ چې څه وزده سي نو دلته کې راشو د دې مور زړه ته زه سلام کوم چې یو د زړه ټوټه د 15 خویاندو یک رور د خوشحالو ژوند او بیا دغه یک زوی او زوی او هغه انګور هم دی مور ته په دې کور ناسته ده ډېره سخته ده مور څنګه یې ښې ښې مزې بس وخت تېرېږي او الله خوشحاله کړه څه به وکړو بس خلکو سره د خدای ښه وکړي رالیږي څه راته او شل روپۍ چا د مخه کېږي راکوي لاله او بس زکات خیرات درکوي او وخت پرې تېرېږي بشیر خان هم بېګا 3000 رالېږلې وي خپله ګزاره پرې کوو بیا څه به وکړو او له خدای سره زه تاسو خوشحاله کړي زموږ نور وس نشته دی یو نوسې دی راشه دې خوا ته لږه راشه دې خوا راشه دې خوا دا یو نوسې دی دې کور کې ښه نور ټولې تورسرې دي د پلار چې کم دی هغه ظالمانو ویشته لکه څه نو کمې به ډېر محسوسوي ولې چې دله نه دا نیا مینه ورکولی شي او نه پلار مینه چې کم دی تره شته دی نه نور څوک شته دی نه دا یو ډېر غمځپلې داستان دی په دې زه باس نشم کولی خو دا ډېر غریبانان دي دا زه 4-5 پیرې ما ویډیو د دوی وکړله خو زما په ذریعه ورسره داسې چا هېڅ قسمه امداد نه دی کړی چېرې ما دې مور له ورکړي نو ما د خپل وس مطابق چې کوم دي څه دي ما ورکړي دي بلکل مال دې راکړي خدای ما دې خوشحاله پیسې کړه ورکړي دي خوراک هسې راکړي دي ولې نه دي راکړي خدای دې خوشحاله کور کړي اوس روان دی که نه څه ځای نه سم نه په ډاګه پروت دی چا جوړ کړی دی دی نشته یې څوک موږ تاسو به لاله امداد وکړئ نو که نه کتونکو دا پردي کور کې دي پردي کور کې او میدان یې ځان له ځای غستی دی او هغه چې اوس ځان له جوړ کړي چا راکړی چا درکړی دی دا خو خدای نه هم چا راکړو شهزاد خان مړ شو که نه بس خدای هغه ورته ویلي ما له یو 15 مرلې ځای راکړه وایي دا د هغه د خولې ګفت او د خدای په لوی نوم ورکړو الله دې ورسره خو کړي خدای په دې راکړی روژه کې ورته داړه ثواب کوي دغه 15 مرلې ځای نه دی 15 دی که څه 15 دی دا 15 مرلې دا د آخرت دپاره کور دی اوس کتونکو دې له چا ورکه چا چې ورکه الله دې هغه له د دې په بدله کې بیا ډېر څه ورکړي ځکه چې د الله سره تجارت دی کومو خلکو له چې ورکړی اوس د دې د جوړول چې کم دي نو دا موږ په اخونډېري کې وو ښه اخونډېري کې تاسو چې تپوس وکړئ چېرې هغه کور چې یو زوی یو او چا ویشته دی 100,000 برته دا کور خلکه ښیي د 15 خویاندو یو ورور دا ډېر غټ ظلم شو ډېر غټ داستان و خو بس ظلمونه پټېږي نو قانون هم د جولاګي د جال دی د هغې خو څه ویلی نه شو خو دغه کور چې د دې مور وایي که نه دا کمرې نه ده دا څه وخت خو هم راغورځېږي دا تاسو ما دننه ښودلې وې ښه دا ما تاسو ته دننه ښودلې وې او دا د دوی چې کوم دی د کریانې دوکان دی دا مور چې کومه ده دا په دې باندې ژوند تېروي ښه دا زه تاسو ته ښیم دا د دوی د کریانې دوکان دی دا شپوله دا چپس دا ښه
دا د دوی د کریانې دوکان دی او دې کور کې نورې ټولې تور سرې دي ښه زنانه دي نو ډېره سخته ده او الله دې د دوی په حال باندې رحم وکړي کتونکو زموږ خوړه په دې خوشحاله شو چې زه دغه روژه کې خدای پاک رانه یو کار واغېستو ماښامي ته لږ وخت پاتې دی زه به کور ته به ځو او دې مور له پکې رسېدلي او د خپل وس مطابق هم چې کوم دی نو څه ورکړل او فیملی بنسپتي والا مننه کوو چې هغوی هم نن خوشحالي چې یاره زمونږ امانت کم ځای ته رسېږي دغه شانتې هغه خور رور به هم خوشحالي چې په دغه وړو کې په دغه کې برخه وي په دغه لوبیا په دغه چڼه کې برخه وي دغه شانتې زو به دې نه پس لیجان کړي ته ولته کې به یو پیکج بیا ورکو نو په خپلو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې کتونکو خو موږ هم د دوی باره کې سرو لیږل زموږ خو مخامخ د ویډیو خبره دی اوس په مې دې له څه ورکړو دا پلان کې راکړي چا څه نه دي راکړي هېڅ هم نشته مورې دغه مې اوس راته رایاد شو دې ځای ته رالم د چا په وینا نه په خپله وینا ول چې ما ته احساس و چې هغلته یو کور شته دی هغوی ژوند به څنګه تېرېږي نو دلته کې مې ځان رارسوم نو خو تاسو په خپله هم ورکوئ نو راځئ چې دا کور وله جوړ کړو چې د خپله کور شي ډېره مننه خوشحاله سي